السلام علیکم، زه یم دین محمد مومن او دا وخت تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهاني. یاګتوت پولیس یو داسې کاروي کړې ده چې په هغې کې دوه ملزمان ګرفتار کړي دي. په دغه ملزمانو کې یو زنانه هم ده چې هغې به د کورونو نه غلاګانې کولې او غلاګانې به یې څه دارنګ کولې چې هغه څوک به کور کې نه و، د هغې تالې به یې ماتې کړلې او د کور نه زیورات، نغدي قیمتي موبایلونه او نور داسې قیمتي شیونه به یې پټولو. دې حوالې سره به ایس پي سي ټي شاهد عدنان صاحب به اوس پریس کانفرنس هم کوي. راځئ موږ سره. دا وخت موږ ایس پي سي ټي شاهد عدنان صاحب سره ولاړ یو. دا نن چې کوم پریس کانفرنس وشو دې حوالې سره به دې سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر جی دا څومره ملزمان ګرفتار شوي دي او دوی نه څه ریکوري شوي ده؟ دې کې جی تقریبا موږ درې ملزمان ګرفتار کړي دي. دا درې وقوع شوي وو که نه، او ټوټل 28 लाख روپۍ هغه هم ریکور ده او یو موبایل هم ریکور ده. نور دې نه علاوه څه ریکور شوي دي؟ دې نه علاوه دې کیس کې مخکې هم تاسو پریس کانفرنس کړی 35 लाख روپۍ یو ریکور کړي او نن دا 28 लाख روپۍ دا نور هم ریکور شو. مجموعي طور باندې څومره ریکوري شوي دي؟ یار نیر اباؤٹ دا تقریبا 64 लाख روپۍ دي. 64 लाख روپۍ پلس دی موبایلز هم دي. ابتدایي تفتیش کې ملزمان څه ویلي چې دې طریقه واردات به څنګه وه؟ یار دا کم دوه وارداتونه شوي دي، دا بند کور کې شوي دي او دا زنانه کړي دي، دا چنګړیان څه دي. خو هغه طریقې وار دغه ده چې دا بند کور ګوري او کم کور بند وي هغه باندې پراپر د ورک کوي، هغه نه به تعلیمات کوي او هغه ځای نه بیا غلا کوي. ما تاسو ته مخکې وویل چې دا ګرځي، دا چنګړیان دي، د ول پوخ ځای نه وي، پوخ کورونه نه وي. دا خو ټنټونو کې تمبوانو کې پاتې کېږي که نه، کله نوخار کې، کله کوهاټ کې، کله دیخان، کله چېرته خانه بدوش ټایپ. نو څومره وخت نه دي دا وارداتونه کوله؟ نور تاڼو کې دې باندې څه کیسونه شته دي؟ په یاد شته؟ خو نن موږ دا ښځه ګرفتار کړو، دې ول کسټډي به واخلو انشاءالله. دې کې به ریزلټ وي، انټروګیټ کوو، بیا به څه وي تاسو ته انشاءالله بیا انفارم کوو. دلته چې کوم مدعیان راغلي او دلته تاسو ته پیسې سره واپس کړي او کم ډول پیسې وي اکچوال اماونټ الحمدلله کیسز کې 100% ریکوري شوي. ګرانو کتونکو دا وخت موږ سره ډي ایس پي صاحب سید خان ولاړ دی، دې نه به معلومات کوو چې دا ګینګ دوی څنګه ګرفتار کړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سید صاحب دا ګینګ تاسو څنګه ګرفتار کړو؟ د ګرفتاري څنګه عمل کې راغله او دا څو کسان دي؟ بنیادی طور باندې تاسو ته موږ وختي وویل چې دغه ګروپ چې کوم دی دا خانه بدوش خلک دي، زنانه دي او د کورونو کې غلې، کورونو کې د ګډ د په نیت باندې راځي او یا کله کله سامان خرڅولو په نیت باندې راځي په علاقې کې، په محلې کې، او په دې طریقې کار سره دوی خالي کورونه ګوري. یا چېرته کمزورې ښځه یا ماشوم میلو شو په خالي کور کې، نو هغې نه فایده والي او هغې نه غلا وکړي. او موږ چې څنګه ورسېدو هغې جواب دا دی چې نن نه تقریبا 6-7 مهینې مخکې موږ سره یو بله واقعه دغه شان یکتوت کې شوې وه چې هغې یو وکیل صاحب کور نه غلا شوې وه، په هغې کې هم زنانه وه هغه غلا کړې وه. نو موږ هغې هم د دې ملګري بالکل هغه د دغه فیملی دا چونکې ستره فیملی ده، هانه بدوش فیملی ده، نو د دغه فیملی ولې کسانو په هغې کې موږ هغه نیولي 63 लाख روپۍ ریکوري مو هغې نه کړې وه. نو چې کله موږ دغه واقعه وشوله، دغې وقوعې چې کومه موډس اپرنډي وه، نو هغې سره هغې وقوعې سره سیم وه، نو ملته جلته وقوعه وه. نو هغې بنیاد باندې موږ هغې باندې تحقیق وکړل، انویسټیګیشن مو وکړل، نو دغه ټیم ته موږ ورسېدلو. اکثر موږ ګورو چې داسې ډېر داسې کوم خانه بدوش دا چنګړیان چې ورته وایي که نه، دوی چې غلا کوي نو سپری کوي او ګوري چې یاره سړي نشته په کور کې، نو هغې نه پس چې دی هغې ګوري او هغه زنانه له ورځي او سپری کوي، هغې نه پس هغې بېهوشه کوي او بیا چې کوم دی غلا کوي. نو د دې طریقې واردات څنګه وو؟ د ټیم چې کوم د تاسو ټیک وویله چې دغه شان وقوعې هم مخته راغلي دي، خو موږ سره چې کوم دغه ټیم دی د غلو دغه ګینګ چې کوم دی دې کې دغه شان ثبوت نه دی ملو شوی. دا صرف ګوري په محلو کې ګرځي، په ګلوي کې ګرځي، چېرته خالي کور وګوري. مجموعي طور باندې څومره ملزمان ګرفتار دي؟ په دې کیس کې چې د کومه زنانه ویله کیس ته، په دې کې دوه ملزمان ګرفتار دي. یو 2 میاشتې مخکې، یو نیمه میاشت مخکې د کو اکیوز ګرفتار وه. دویم کو اکیوز یې چې کومه وه هغه نن ګرفتار شوه، هغې نه بقایا ریکوري هم وشوه. هغوی په دې باندې په دغه ګلوي کې محلو کې ګرځي راګرځي چې موږ سامان خرڅوو یا خیر ګرځوو، کورونو ته ځو راځو، نو هغې دې نه فایده واخلي. عام جنرال پبلیک نه چې ګوري نو هغه وایي دا خو سامان خرڅولو ولا ښځې یا خیر ګرځولو ولا خیر ماری دي، نو دوی په هغې په اړ کې کورونو ته داخل شي او هغې نه غلې کوي. ابتدایي تفتیش کې دوی څه ویل چې نه دوی نور څه ملګري شته دي؟ دا یو لکه څنګه ما تاسو ته وویل دا یو خانه بدوش فیملی ده او هغوی بل څه روزګار نشته، دغه غلو شکو ولا روزګار کوي. خو دا چونکې نن ګرفتار شوی ده، دې نه به نن نور مزید تفتیش کوو او سیم کایند وقوعو
به تفتیش کوو چې نور دوی څه کړي او نور دوی څومره ملګري دي. د اس پي صاحب دا وایي چې کم سونار باندې دوی سره خرڅ کړي نو آیا د هغې خلاف به کاروي کېږي؟ بالکل دا خو اوس چونکې دوی نن گرفتار شولی دی نو اوس د موږ کسټډي وهلو عدالت نه نو هغې کې چې څنګه د تفتیش کې څه کیسه مخته راځي چې دوی چېرته کې خرڅه کړی او کوم سونار باندې هغه خلاف خو بالکل کاروي کېږي. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو د اس پي سټي خبرې واورېدې د اس پي صاحب خبرې مو واورېدلې موږ کوشش وکړو چې مدعیان ورسره هم خبرې وکړو خو هغې ورسره خبرې ونه کړلې. دا نن چې کوم پریس کانفرنس وشو او کوم ملزمان گرفتار شوي دي کې یو زنانه ده دغه زنانه چې کوم دی 27 لاک یعنې 28 لکه 80,000 روپۍ برآمد شوي ورسره چې کوم ملزم گرفتار شوی دی عالمزی نوم دی هغې نه تقریبا 20,000 روپۍ او یو قیمتي موبایل ته برآمد شوی دی او دوی به د خلکو کورونو تله دا چنګړیان چې ورته وایي هغه خانه بدوش دي او دې نه مخکې د دې نور ملګري نیول شوي دي په هغې کې پریس کانفرنس شوي دي او د هغې هم ریکوري شوي ده. دې تفتیش کې کوم ویلي چې یاره زموږ نور هم ملګري نو هغه نورو ملګرو دپاره هم پولیس چې دی نو کوشش کوي چې هغې هم ګرفتار شي. دا وجې زموږ د نن ویډیو آینده به د نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغې پورې موږ له اجازت راکوئ. د الله په امان.